رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دبا د جواهراتو او د ملغلرو کاروبار به کو د دنیا روزګاری کو د بادشاہانو ته بد ملغلری او د قیمتي کاڼي تحفه کې وړل. فرمایي یو ورځ ما هرقل بادشاہ ته تحفه کې ملغلری وړلې وی چې لاړم داغه د یو خاص سړي سره ملاو شوم. وی ما ورته وی چې ما خو بادشاہ سلامت لا ملغلری راوړي دي. وی هغه راته وی چې بادشاہ سلامت خو دا دوه درې ورځې فارغ نه دی او دوه درې ورځې پس پته چې کوم دی باید هغه سره ملاقات وکړي. خو بهر حال بادشاہ چې بکم میشن باندې چرته روان دی نو زه به تا ځان سره بوزم او دغه نظاره به چې کوم دی ته وکړي. وی ما چې بس ټیک ده. بادشاہ چې کوم دی نو روان شو یو صحرا ته لاړ. هلته یو خیمه لګېدلې ده او په هغه خیمه کې دننه یو قبر دی. بادشاہ سلامت چې کوم دی نو اول د عیسایانو د راهبانو د بزرګانو او د هغوی چې کوم عالمانو نو هغه خیمې ته دننه ننوتل. هلته آه بکا وکړل، زاری فریاد یې وکړل، جړاګانې یې وکړلې او دغه خلک بیا دغه خیمې نه بار راووتل. د هغې نه وروستو طبیبان، حکیمان، ډاکټران د هغه وخت چې څه وو د هغوی یو وفد او یو قافله خیمې ته ننوتله او په خیمه کې چې کوم دی نو آه بکا فریاد، زاری او جړاګانې وکړلې او څه وخت پس هغه خلک چې کوم دی نو د هغې نه راووتل. بیا د دنیا مالدار خلک دغه خیمې ته ننوتل او په خیمه کې لږ ساعت تیر کو بیا راووتل او بیا د ښایسته جنکو د نوجوانانو پیغلو جنکو یو وفد ورننوت او په خیمه کې لږ ساعت او وخت تیر که او بیا د خیمې نه راووتل. اخره کې هرقل بادشاہ روم دی ورننوته او خیمه کې ودرېده او ډېر آه و بکا او جړا او فریاد یې وکړ او د خپل زوی ته مخاطب شو چې بچیا ما تعالی چې کوم دی نن بادشاهان راوستي دي، مالدار خلک مې دل راوستی دی، طبیبان، ډاکټران، حکیمان مې دل راوستي دي او پیغلې جنکۍ دا مې دل راوستي دي. د دې دپاره چې دا ستا سفارش وکړي ستا د ژوند دپاره، ستا د دوباره پیدا کولو دپاره چې تاله الله دوباره ژوند درکړي. خو په دې خبره باندې زما یقین دی چې الله جل شانه داسې بادشاہ دی او داسې بادشاہ تاله مرګ راوستلی دی چې د هغه نه طبیبانو ته ضرورت شته، نه ډاکټرانو ته ضرورت شته، نه پیغلو جنکو ته ضرورت شته او نه چې کوم دی مالدارو خلکو ته ضرورت شته او نه بل چا ته ضرورت شته دی. داسې بادشاہ ته وجلی چې هغه بادشاہ د چا سفارش نه قبلی او چې د انسان وخت پوره شو نو بیا د الله د طرف نه چې کوم امر یې اسرائیل علیه السلام ته هغې کې چې کوم دی لیت العال بیا اسرائیل علیه السلام نشي کولی نو واپس دغه خیمې نه راووت او ولاړ. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې ما د دې دنیا دا حال ولیده چې یاره بادشاہ یې وخت دی، لوی بادشاہ دی، لوی طاقت او قوت ورسره دی، هر قسم مال جیداد دولت ورسره دی، خو د خپل زوی د مرګ د بچ نه کړی شو. نو لہذا ما هم د دنیا دا روزګار او کاروبار پرېښوده او راغلم د الله تعالی په در کې پرېوته. د دې وجې نه که انسان په دنیا کې مالدار دی او که غریب دی، که دی په هر حال کې دی خو دی انسان ته به مرګ راځي. دا د دنیا دا ژوند دا به د ده نه ختمیږي. هغه ژوند د ده دپاره د کامیابۍ دی په کوم ژوند کې چې د الله رضا که، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضا که او د شریعت په اصولو باندې خپل ژوند تیر که، یقینا چې دغه انسان کامیاب دی، ده ته بیا مرګ څه کار نه ښکاري.